په دې محرم کې یو ورځ د چې هغې ته د دې میاشتې لسمه ورځ وایي، سبالنۍ ورځ. دا ډېره قیمتي ورځ ده. د دې ورځې متعلق په احادیثو کې یو څو خبرې راغلي دي. یو خو دا د بخاري شریف کې راځي چې مخکې د روژې د رمضان د روژو نه مخکې د دې ورځې روژه فرض وه. بلکې یو حدیث کې دا راځي چې د مکې قریش او عربو به په دې ورځ روژه نیوله او خلاف د بیت الله به یې بدلاو. کیدای شي چې دې د اهل کتابونه د دې څه فضیلت اورېدلې، یا کیدای شي چې د ابراهیم علیه السلام د دین بعضې نقشې او بعضې آثار پاتې وو. ممکن ده چې د هغه نه ورته دا خبره منتقل شوې وه چې دا عاشورې ورځ بهتره ورځ ده، نو دوی پکې د بیت الله غلام بدلاو او روژه به یې نیوله. الله پاک لومبی په حضور پاک هم د دې ورځې روژه فرض کړه په نبي علیه السلام او د هغه په امت. د هجرت نه مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه د دې ورځې روژه نیوله دا فرض وه، لا د رمضان روژې نه مې فرض شوې. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه شریفې ته هجرت وکړ نو په مدینه کې یهودیان اوسېدل، نو یهودیانو به دا روژه نیوله. نو رسول الله مبارک تپوس وکړ چې تاسو د عاشورې دا روژه ولې نیسئ؟ نو هغې وی په دې ورځ باندې الله پاک موسی علیه السلام له په فرعون بری ورکړی. چې کله موسی علیه السلام ته او فرعونیان ورپسې شو او په بحر قلزم ورغلل، نو الله پاک موسی علیه السلام قرآن شریف کې الله فرمایي انا لمدرکون، الله د کافر خو راپسې دی فرعون او د هغه ملګري موږ خو رالاندې کړو، لاندې کېدو والا یو. الله وی کله اس فکر مه کوئ، هغې تاسو نشي رالاندې کولی، زما طاقت تاسو سره دی. قوم موسی علیه السلام ته وویل ته خو پروا نه لاره نه چې کومه اصله لار د هغه دې پرېښوده او په غلطه لار رالې، دا خو ته په اوبو رالې. وایي بس ما ته هدایت هم دغسې دی، په اوبو ورغلې. الله څوکم بحر کلزم ډېر غټ دریاب دی، ما لیدلې زه ورته تللی، لوی دریاب د سمندر دریاب یو حصه ده. الله ورته وی په دې کونټۍ دا دریاب ووهه. موسی علیه السلام په کونټۍ دریاب او په هغې کې لارې جوړې شوې او د موسی علیه السلام هر یو قوم په جدا جدا لار پورې وه. چې دې سیند پورې وتل او بس په پورې وتو شو نو دې کې فرعون راغی، پې ور ګډ شو. قوم ته وایي وبلیده زما زور، دا دریاب زما د زوره ما وشلو، هغه خو به ځان ته خدای وي، انا ربکم الاعلی، ستاسو لوی خدای وي. نو دا ما ته وشلېده، یو پروټوکول هم ورته وایو میلاو شو. نو موسی او د هغه قوم پې ورغلل. بلکې بخاري کې راځي چې اسې نه ته دې حیواناتو له خدای یو شعور ورکړي. نو جبریل علیه السلام په یو طریقه اس ور داخل کړ، نو فرعون سره د ټولو قومونو ونغی په دریاب. هلته د موسی علیه السلام سره د قوم ووته او دوی د دریاب په منځ کې وو چې موسی علیه السلام ته الله وفرمایل وی دا کونټۍ دې واپس دې دریاب نه یوسه. نو چې دریاب نه کونټۍ یوسه نو دریاب یو بل سره وچلکې، هغه سمندر دریاب. نو موسی علیه السلام سره د ټول قوم خدای دا فرعون سره د ټول قوم خدای پاک غرق او تباه کړ، او موسی علیه السلام سره د بني اسرائیل د قوم خدای محفوظ کړ. نو دا د عاشورې ورځ ده، یهودیان حضور پاک ته دا خبره کوي. نو نبی علیه السلام مبارک نو موږ په دې وجه دا روژه نیسو د شکرې د وجه نه چې زموږ پیغمبر موسی علیه السلام له خدای پاک نجات ورکړ، خدای برې ورکړ سره زموږ د مشرانو زموږ د قوم او زموږ دشمن چې فرعون دی او د هغه ملګري دي هغې خدای پاک غرق او تباه کړل. نو موږ د شکرې د وجه نه روژه نیسو. نو خو دا خبره خو د یهودیانو وه، خو رسول الله مبارک د دې خبرې رد ونه کړ او بیا یو ټکي وفرمایه وی نحن احق بموسی منکم، وی موږ ستاسو نه زیات د موسی علیه السلام تابعداري خوښه ده، موږ حقدار یو. تاسو په غلطه د موسی تابع او موږ په سچه د موسی تابع. د موسی په دین کې شرک نشته او تاسو په عزیر علیه السلام ته خدای وایئ او د خدای زوی ورته وایئ او سجدې ورته کوئ، تاسو مشرکین یې. نو موږ د موسی علیه السلام رښتونې تابعدار یو. نو چې تاسو نیسئ نو موږ به یې نیسو. نو امر بصیامه، نو علما لیکي دا ومه مخکې به یې د هجرت نه مخکې نیوله، نو صحابو ته حکم وکړ یو اقه روژه او اقه جاري وساتئ. روز افضل ده او دا خبره معلومه شوه چې دا دونه برکتي روز د بخاري شریف حدیث دی چې موسی علیه السلام سره د خپل قوم نه خدای بچ کړ او دشمن یې خدای تباه کړ. نو د مسلمان دپاره دا د خوشحالۍ خبره چې مسلمان سره د ټول قوم نه بچ شي، او د مسلمان دپاره دویمه خوشحالي دا ده چې د هغه دشمن د هغه پړوان دی خدای غرق او تباه. دا روژه همیشه رسول الله مبارک نیوله. بیا په دویمه هجرې کې رمضان فرض شو. چې رمضان فرض شو نو حضور پاک بیا امت ته اعلان وکړ وی اوس رمضان روژې فرض شوې، نو د عاشورې روژې د هغې فرضیت منسوخ شو. که څوک نیسي غیر ښه د ثواب دی پکې، او که نه نیسي نو څه ګناه پکې نشته. مخکې فرض اوس سنت شوې، مرتبه یې رالاندې شوې. نو صحابو به بیا دا روژه نیوله تر مرګونو پورې، او حضور پاک تر وفاته پورې دا روژه نیولې ده. او د وفات نه مخکې بیا وفرمایل لئن بقیت الی قابل، که آینده کال ته پاتې شم لاصومن التاسعه، نو زه به ورسره نهمه ورځ روژه نیسم. د دې وجې نه علما لیکي چې یوازې په لسمه ورځ دې څوک روژه نه نیسي. یهودیان په دې ورځ روژه نیسي، نو هغې سره تشبیه نه ده.
نو نهمه دې ورسره ملګري کړي، که نهمه نه نو 11مه دې ورسره ملګري کړي. او بعضې عالمان وایي چې کوم ځای یهودیان دي لکه زموږ په دې وطن کې نشته، نو که یوازې 10 هم نیسي نو تشبیه پکې نه راځي، نو خیر دی جایز ده. که څوک ورته مکروه وایي تحریمي نه وایي تنزیهي ورته وایي. نو که څوک سبا 10مه ورځ د خلاصه به یې درته ووایم هله طالبانو خبرې ده که نه، که څوک سبا 10مه ورځ د دې میاشتې یوازې مروجه نیسي نو خیر، خو غوره دا ده که نن چا نیولي او سبا یې مروجه کړي خو ډېره ښه ده، او که نن چا نه نیولي نو سبا د خالي او د اتوار 2 ورځې دې بیا ونیسي، بهتره داسې ده، بهتره. که نن چا نیولي نو پیغمبر مبارک ارمان کړی دی آینده کال پاتې شم نهمه به ورسره نیسم، هم 10مه هم نهمه، خو هغې آینده کال پاتې نه شو. نو که نن چا نیولي نو سبا دې ونیسي، خبره خلاصه شوه. او که نن چا نه نیولي نو سبا دې ونیسي ورسره دې 11مه د اتوار ونیسي. د دې روژې فضیلت څه دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د عاشورې روژه ونیوله وایي د الله نه پوره امید لرم چې پیغمبر د خدای نه امید لري، خو دې کې شک بیاني د الله نه پوره امید لرم چې دله به خدای د یو کال ګناهونه معاف کړي، د یو کال. نو د مارونو زنانو ته هم دا خبره ورسوی، ځکه زنانه په نیکو کې د سړو نه تکلی چې که نن یې نیولي سبا دې ورسره ونیسي، که نن یې نه نیولي نو سبا او بله ورځ 2 دې ونیسي، که طاقت یې نه خیر د سبا د خالي نه ونیسي. دا خو د دې ورځې یو فضیلت او برکت شو.